بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ډیرو قدرمنو معززو مسلمانانو ورونو او خویندو، الله رب العالمین په دنیا کې انسانیت انسانان دا غبرګ پیدا کړي دي، نارینه او زنانه. او بیا د الله رب العالمین نظام، د الله رب العالمین شریعتونه د عدل د انصاف نه ډک وي، چې کوم حقونه اسلام سړي ته ورکوي همدغه شان حقونه اسلام زنانه ته ورکوي او ډېرې ورکوي. دا زنانه د اسلام نه مخکې څومره دینونه چې تیر شوي وو، که یهودیتو، که نصرانیتو، که د مجوسو دینو، که د مشرکانو دینو، خو د زنانه پکې قدر، احترام، عزت بالکل چا پیژندنه. په دې زنانو د امت په دې خویندو میندو او بچیانو داسې دور راغلی و، یهودو نصاراو به ویلي وی زنانه څه ده؟ دا د شیطان مظهر دی، که شیطان لیدل غواړئ زنانه ته ګورئ. زنانه ته یهودیت او نصرانیت د شیطان په نظر باندې کتل. مجوسو به ویلي آتش پرستو د نور، ستورو، سپوږمۍ او د رڼا او د اور عبادت کوونکو به ویلي زنانه څپلۍ ده، زنانه د خپې پیزار دی، چې جوړه وه مزل پکې کېده څپلۍ ده، چې د مزله ووتله وی غورځوه وی سوځوه. زنانه کې چې فایده وه زنانه ده، که خواهشات کې نه پوره کېدل انسانیت کې نه شمارله. د مکې د مشرکانو د هغوی خو بل شان عقیده وه. زنانه ماشومه پیدا کېدل د مکې په خلکو د طائف او په جزیرة العرب کې عار او شرم او پیغور. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. عربو کې چې به چاته وویل چې لور دې پیدا شوه، د ډېر خفګان نه به مخ تور شو، خفه به أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. دې سړي به سوچ کو که لور غټوم او لور ساتمه دا مې ذلت، دا مې شرمندګي ده، او یا دا لور په خاورو کې ژوندی نه نباسم. یوه واقعه نه،
قیس ابن عاصم اولنی اغا کسو چه اغا وعد البنات د نونو خخول دا اغا ایجاد کرن. د یو بادشاہ سره جګړه رااله، هغه بادشاہ په دوی زورور شو، د دوی د علاقې ښځې ونیولې. د جنګ نه وروسته صلح وشوه، نو دوی ورته وویلې زموږ زنانه تاسو نیولې دي. بادشاہ ورته وویلې زنانه به دله درکوو، خو په شرط دا کمې زنانه چې موږ نیولې دي د دوی نه به تپوس کوو چې موږ سره پاتې کېږي که واپس تاسو خپلو کورونو ته درځي، اختیار به ورکوو. چې کمې زنانه نه به یې تپوس کوو، هرې زنانه به ویل زه خپل کور ته ځمه. د قیس ابن عاصم لور وه، وی هغه راولګېدله، چا چې نیولې وه دشمن، وی ویلې زه د سره پاتې کېږم. نو قیس قسم وکړي چې د نن نه پس زما کومه لورم پیدا کېږي هغه به زه ژوندی په خاورو نه باسم. بیا نوڼه خښول په عربو کې عبادت او دین جوړ شو. د نوڼو د خښولو دپاره یو وجه دا وه چې دې له به ډوډۍ څوک ورکوي، رزق به څوک ورکوي، خلک زیاتیږي، او بیا زنانه نه دکان، نه تجارت، نه کار کسب، نه پیشه، هیڅ هم نشي کولی. دا وجل پکار دي. اوس زموږ مسلمانان خپل بچي ژوندي خښوي، هره ورځ یې خښوي، هغوی صرف نوڼه خښولې، او زموږ مسلمانان ورسره زامن هم خښوي. څه وایي؟ بچے کم آپ بیغم، چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان، خاندانی منصوبه بندی دا فلان فلان پروګرامونه دي. دلته خو ماته پته نشته په دې ښاري علاقو کې چې زنانه د ماشوم بیماره چې د لویو اسپتالونو ته یې ورسوي، غټ غټ چې کوم اسپتالونه یې زموږ اولنی ماشوم به یا به دویم ماشوم وي چې ویې رسوي، ډاکټران فوراً ولیکي لوی اپریشن. په 100 کې 98 زنانو ته لوی اپریشن، یو نیم کیس الله په خپله پیدا کړي. نور هر یو اسپتال ته چې زنانه وړي لوی اپریشن. سړي غریبانان کله خبر هم نه هغوی اپریشن کړي، نو چې اپریشن وکړي نو بیا څه وایي؟ بس د دې د بچو موږ بند کړل بچي. کله دا وایي او یا اپریشن چې وکړم زنانه کنډمه شوه، نیمګړې شوه. دا د انګریزانو، دا د یورپ پروګرام دی چې تاسو بچي لږ راوړئ، اقتصاد به مو ښه شي، پیسه به مو ډیره شي، رزق به مو ډیر شي. موږ ته دا وایي. نو زموږ حکومتونه او خلک لګیا دي ډاکټران چې څوک بچي بندی اسپتال علاج هم فري ورکوي، پیسې هم ورکوي، هر څه ورکوي. هلته دا حساب کومې سنټرې چې کولاوې کړي دي چې کومه زنانه اولاد بندی بې وخته ښه په قدر او په احترام دوایانې علاج فري ورکوي. موږ سره خو دا لوبه کوي کفار چې بچي کم راوړئ. ولې؟ چې مسلمانان کم شي، چې څومره لګیږي نو صلاح الدین ایوبی به پکې لږ پیدا کیږي. مسلمانان چې څومره لګي، محمد بن قاسم به پکې لږ راځي، طارق ابن زیاد به پکې لږ راځي، عمر ابن عبدالعزیز به پکې لږ پیدا کیږي، خالد ابن ولید به پکې لږ پیدا کیږي، اسامه ابن زید به پکې لږ راځي. خو خپله څه کوي؟ تاسو یو سوچ وکړئ. په امریکا کې او په یورپ کې زه د هغه ملکونو د ملګرو سره کله ناکله خبرې کوم، هلته خوش قسمته هغه دی چې د چا بچي ډېري. ولې؟ چې څومره ډېر بچي راوړي او حکومت سره اندراج کې د ماشوم په سر دې کور ته تنخوا راځي. هغوی خپلو عوامو ته وایي بچي ډېر راوړئ، چې څومره بچي راوړئ د ماشوم په سر تنخوا ده. زما د علاقې کسانو خپل بچي لږو وریورونه او خورینې ځان پسې ولیکل او بوی تل چې ماته په پیسې میلاویږي.
او موږ ته څه وایي بچي لږ راوړئ ولې ملک کې مهنګایي ده ګراني ده تا نه تپوس کوم دلته ډېر سپین ږیري ناست د نن نه مخکې 50 کاله مخکې لاړ شه خلکو بچي لږ به و رزق لږ و که نه و موږ ټول د غرونو خلک یي زموږ خوراک ساګ او سوکړک د غنمو ډوډۍ دا به داسې یو وخت پیدا کېدله لکه میوه اوس موږ سوکړک پسې د میوې په شانتې ګرځو چې دا به چېرته راته پیدا شي شپه م د غاجي صاحب سره وه نو سار مې ورته وویل چې دا ساګ او سوکړک به موږ ته چېرته میلاو شي د نن نه 50 کاله مخکې د چا کورونه پاخه نه وو خپلو کورونو ته به وګورو چې زموږ په کورونو کې څه حال خوراکونه یو قسم ترکاري به وه یو روپو ته وګوره چې سرمایه په دې کور کې څومره وه سامانونو ته وګوره نن واده کړی لا واده نه مخکې د هغه کوټه ډکه ده رزقونه څومره ډېر دي خوراکونه ډېر دي روپۍ ډېره ده کورونه د غرونو کورونه په دې بانډو کې کورونه د غره په سر کې یو کور او هر سهولت پوره نو چې بچي ډېر شو روپۍ ډېره شوه که لږه شوه چې بچي کله زمونږ لږو اسپتالونه لږو اسپتالونه ډېر شو که نه شو بازار یو بازار معلومو خلک به د هفتې سودا به په هفته کې یو ورځ راوړله وي بازار لزم خار لزم اوس د کوره راوځه نږدې بازار دی نو پراخیانې ډېرېږي ورځ په ورځ که لګېږي بچي ډېر شو د پاکستان دومره رقبه ده او دومره دشتې لا پرتې دي او دومره میداني علاقې او دومره غرونه او دومره ځایونه بې کوره پراته دي چې دا څومره نسل پې آباد دی 10 چنده نسل چې پې نور آباد شي هم به ډک نه شي خو دا یو سازش دی یو منصوبه ده او دغه پروګرام برای راست بهر ملکونه چلی برای راست چلی هم هغوی فنډینګ هم هغوی کوي بس مسلمانان لګیا دي یو زنانه ده اولاد به اله بندۍ بچي راوړل تکلیف دی مړه کېږي د ماشوم د وجې نه د دې ژوند ته خطره ده اوس زما یو مسلمانه خور او مور 2 بچو باندې ولې بچي بندۍ هغوی ورته وایي چې اب بچه کم آپ بېغم بچي لږ راوړئ ته به بېغمه شي نو 2 بچي راوړي دا غټ خلک سرمایه‌داره خلک لوی خلک 2 راوړي په 2 کې ته یو ورک شي هغه یو دماغي ټیک نه پاګلې لیونی مور او پلار هم لیوني شي ورپسې زما مسلمان اوروره رسول الله علیه السلام موږ ته څه فرمایي تزوجوا الودوده الولوده فإني مكاثر بكم الأمم داسې زنانه سره واده وکئ چې مینه کوي او بچي ډېر راوړي ځکه چې امت محمدي ډېر وي زه به په امتونو په پیغمبرانو فخر کوم چې ډېر مسلمانان جنت ته لاړل بچي به راوړو خو د تربیت فکر به هم کوو د بچو ذموار به صرف سکول ماسټر او مولوي صاحب او قاري صاحب نه بچي به دې له صرف نه راوړو چې د بریتو خط به اعلانۍ راغلی دا به سعودي عرب کې برتي کوو دا به یورپ ته لیږو دا به دوبۍ ته لیږو دې له به هم نه راوړو څه ښایسته ښایسته ځوانان موږ راوړل بچي م راوړل لاړل د پردو ملکونو ځوانۍ هلته تباه شو بچي به راوړو تربیت به کوو چرسي پوډري غل ډاکو نشهیي چې دا ترې جوړ نه شي رسول الله علیه السلام په خپل امت فخر کوي په عالم به فخر کوي په قاري به کوي په منځګزاره به کوي په دینداره به کوي چې ګیره پریخي فخر به کوي رسول الله علیه السلام په جوارګر په شرابي په ټیک ټاکر په یوټیوبر په فحاش په فلمي اکټر اداکار ډمانو فخر نه کوي په هغې به شرمیږي سر به یې پې ښکته کېږي نو عربو بچي وجل یو د دې وجه نه چې رزق به څوک ورکوي الله رب العالمینو ته قرآن کریم کې فرمایي
نحن نرزقكم و ایاهم. دا ته چې خوري دام دله الله فرمایي زه در کوم او دله به م ورکم. ستا واده څنګه شوی او ستا د بچي واده څومره شاندارو پروګرامونو کې کېږي. تا سره څه په واده کې او ستا بچي سره څه دي؟ دې ته سوچ وکړه. دا رزق الله ورکوي. دویم، عربو نونه وجلي دې ته به عار ویلې، شرم، پیغور. دا به غټه شي، بیا به پیغله شي، بیا به د بل سړي سره ناستی. او دې ظالمانو دې ته نه کتل چې دا ما سره ناسته ښځه دا هم د چا لور ده، دا به هم د چا نه پیدای. الله رب العالمین دومره خفو ناراضه. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. الله قرآن کې فرمای د هغې ماشومې، د هغې زنانه، د هغه جنۍ په باره کې به زه تپوس کومه چې دا په کومه ګناه، په کوم جرم باندې ژوندۍ ښخه شوه. داسې به یې کول چې زنانه به ماشوم پیدا کېده، ناجوړه زنانه به ځان سره به یې بوتلله، کنده به یې د مخکې نه تیاره کړله، ناس به و که به هلک پیدا شه را روان به شو. او په دې تکلیف حالت کې که د زنانه به لور پیدا شو همغه کندې ته به یې وغورځول. د اسلام نه علاوه که د مشرکانو دینو، که یهودیتو، که نصرانیتو، زنانه ته مقام نه ورکو. یهودو به څه چل کو د زنانه سره چې کله به ناجوړه شوه د میاشتې مینسس چې به راغې نو لم یواکلوها ولم یشاربوها. داسې زنانه د لاس خوراک به یې نه کو، د کوره به یې بهر کړه، د هغې د لاس اوبه به یې نه څکلې. ویلې به دا منحوسه ده، دا سپیره ده. د مکې مشرکانو چې د کمې زنانه خاوند به مړ شه، کونډه به شوه، 1 کال به په یو چوپړی کې بنده کړه. د هغې سره به چا لاس نه لګو. د زناور او د سپي په شان په دروازه کې به ورته خوراک سکاک کېښوده. 1 کال به هغې له اوبه نه ورکولې چې دا پې مخ ووینځي. 1 کال به دا ناسته وه ناسته وه. نو کال پس به د دې عدت پوره شي، بیا به را ووتله. دا به دومره ګنده شوې او خیرنه شوې وه چې خر یا اوښ حیوان به راوسته او د زنانه به د خپل بدن ورپورې ومږه، هغه حیوان د بدبویي نه به مړ شوی. په دې زنانه به څومره بدبویي او تکلیف تېرېده. دا ظلمونه او تیاره وه. باقاعده په مکه کې جنډې به لګېدلې وې د زنانو په کورونو باندې. د فحشا، د زناکارۍ دعوت به و. سړي به راتلل کل عام، سر عام ښکاره. د مکې خلکو به وینځې راوستلې چې روپۍ پې وګټي. په دې جهان یو تیاره خوره وه. اسلام راغی. اسلام چې راغی زنانه ته داسې عزت ورک چې دا ټول دینونه او مذهبونه یې فیل کړل، ناکام یې کړل. اسلام اول مقام زنانه ته د لور ورکړه چې زنانه څوک یا به لوري. زمونږ مور بیبي عائشه رضی الله عنها فرمایي زه ناست وم، یو زنانه راله، کونډه زنانه وه، 2 نونه ورسره وې یتیمانانې. سوال یې وکړ. ما په کور کې وکتل نو زمونږ په کور کې 3 کجورې پیدا شوې. دا 3 کجورې دانې مې دې زنانه له ورکړلې. مور 1 کجوره یو لور ته ونیوله، بلې ته یوې ځان سره لاس کې ونیوله. نو خو ماشومانې وي، واړه دا خوراک لږ زر زر کوي، او ماشومانو خپلې کجورې وخوړلې. نو دا مور راولګېدله، دا د خپلې حصې او برخې کجوره راواغسته او نونو ته په منځ نیمه کړه، او دا یوې نیمه کجوره یوې له ورکړه، نیمه بلې له. نو عایشه رضی الله عنها داسې عجیبه حالت ولیده چې رسول الله علیه السلام راغی. و یا رسول الله علیه السلام داسې یو منظر مې ولید، داسې یو حالت مې ولیده. نو رسول الله علیه السلام ورته فرمایي یا عایشه، الله رب العالمین چې چاته نوڼه ورکي 2 یا ډېرې اولاد وله ورکي.
الله رب العالمین چې چاته اولاد ورکي نوڼه ورته ورکي او دی ورسره احسانات وکړي نیکۍ ورسره وکړي ښه ورسره وکړي دوه نوڼه یا د دوو نه زیاتې کن سترا له من النار خلک نوڼو ته خفه کېږي چې لورې پیدا شي خلک جاړي خفه پریشانه لور پیدا شو رسول الله علیه السلام فرمایي که د چا دوه یا د دوو نه زیاتې نوڼی او غټې کړلې تربیت یې ورله وکړه په حیا په پرده کې را لوی کړلې د قیامت په ورځ دا نوڼه به د ده او د جهنم په منځ کې پرده وي د دې نوڼو د وجې نه دا پلار الله رب العالمین جهنم ته نه بوځي نن خو ته خفې خان ته خوشحاله پلان کې خان زوی ولیدلی شو زموږ په معاشره کې پلار ناجوړه شي بوډای بچی جدا شي بیل شي د دوایي غم یې د چا سره نه وي ډېر پلاران چې نوڼې په مالدار یا په ښځې کې واده شوي دا بوډا پلار واده شوي لور ساتي لګي پلار پروت ناجوړی فلانکې بچی په فلانکي ښار کې دی بل په بل ځای کې دی هغې ته خبر هم نه لور راغلی او سر ته ورته ناسته یو علاج او دوایي ولکوي اوښکې ورته لور تویوي او موږ چې څه روپۍ راوړو او څه ګټو او څه پیرزو ده ټوله په زامنو ده اوس چې خلک تقسیمات کوي پلار په ژوند تقسیم کوي لګی جایداد تقسیموي پټي کورونه ګاړي زویه ستا دومره 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 او نونه غریبانانې ټولې محرومه پاتې شي اعدلوا بین اولادکم د اولاد په منځ کې عدل فرض دویم اسلام ویلي ښځه څه ته وایي زنانه څه ته وایي دا به موري مور د مور د خپو د قدم د لاندې جنت مور او پلار که خوشحاله او ته به جنت ته ځي که ناراضه او جهنم ته به لاړ شي خور به یې په میراث کې د ورور سره شریکه کړه برخه خو یې لږه ده د الک دپاره 10 روپۍ دي د جنۍ دپاره 15 روپۍ دي لږې ښکاري خو د زنانه د میراث برخې چې راټولې کې دا د الک نه ډېرې شي ولې د خاوند نه به اخلي د پلار نه به اخلي د زوی نه به اخلي و اته ځایونو کې دا د ورور نه ډېرې برخې والي و اته ځایونه په میراث کې راځي الله رب العالمین زنانو ته یو عزت ورکړي او مقام یې ورکړي نن مغرب یورپ په دې باندې زور لګوي چې زنانو ته حقوق ورکوي ازادي ورکوي حقوق نسوه ازادي د سړي سره دې په یو اوږه په اوږه کار کوي اوس زما مسلمانانو ورونو زموږ دا مسلمانان د یورپ د دې اواز نه متاثره شي چې ته وګوره یورپ او امریکا زنانو ته څومره ازادي ورکړې ده ښځه او سړي یو شان دي یو شان نه دي د امریکې تقریبا 200 کاله نه زیات تاریخ لري تر ننه پورې په امریکا کې صدر ښځه نه ده راغلې تاریخ وګورئ په موږ باندې هغه ترور 2-3 ځله راوستې وه اوس نورې تروریانې تربیت کېږي غټېږي لګیا دي برابرۍ کله به یوه راولي کله به بله راولي دا په موږ چې 2-3 ځله راوستې وي دا اوس دا کم چې ټرمپ راغی ډاکټران لا وایي چې دی دماغي طور ټیک هم نه دی دیوانه شانتې دی لیونی دی دا لیونی د امریکې عوامو خوښ که خو ویل ښځه نه راولو د ده په مقابله کې کامله هیرس ولاړه وه هغې وبیلله د دې نه مخکې د ده مقابله کې هیلري کلینټن ولاړه وه هغې وبیلله د امریکې عوام پوه دي کله چې ښځو ته حکومتونه حواله شي نو زمونږ دا ملک چې نن ډوب دی د IMF د ورلډ بانک یا د نورو بانکونو د یورپي ملکونو د اسرائیلو د یهودو قرضو کې موږ ډوب یو د پاکستان
هغه ماشومان چې لا پیدا نه دي هغه هم لکونه روپۍ د یورپ قرضداري دي دا د دې تروریانو د لاسه چې دی په موږ راوستې وي ملکونه یې تباه کړه هغوی نه راولي د پوهه خلکو نه تپوس وکړئ په امریکا کې تر ننه پورې صدره چې دی دا ښځه نه ده راغلې دا 40 دی که 48 صدر دی او 4 کاله او 5 کاله ټایم تیری خو زنانه پکې نه ده راغلې نو دا څوک چې موږ ته چغې وایي چې مساوي حقوق په مساوي حقوقو علمبردار او چمپیون ملک هغه زنانه صدره نه راولي او ته وایې چې زنانه ته مساوي حقوق ورکو نو یورپ دې داسې وکړي موږ به ومنو چې په هر ملک کې د 2 صدران یو د سړی یو د زنانه 2 چیف جسټس به یو به سړی یو به ښځی 2 آرمي چیف به یو به سړی یو به ښځی 2 ایسچو به یو به سړی یو به ښځی 2 ججان به یو به سړی یو به ښځی دې ته مساوي حقوق راشه د امریکې او د یورپ په فیکټریانو کې معلومات وکړه چې هلته څوک کار کوي 8 ګنټې کار چې څوک کوي د سړي دپاره چې 8 ګنټې په فیکټري کې کار کوي 10,000 تنخواه ده خو په همدغه فیکټرۍ کې زنانه 8 ګنټې کار کوي د هغې 3,000 تنخواه ده زمونږ د دې سکولونو دا پرایویټ ادارو ته وګوره ټولې پکې میسیانې تروریانې استادانې کړي سړي پکې نه علي ولې د سړي 60,000 تنخواه او میسې ترور له چې 15,000 هم ورکړي د هغې پې ګزاره ده میک اپ ګزارې پې کېږي دا مساوي حقوق چېرته لاړل دا صرف په خوله باندې دوی وایي دا د زبان خبرې دي حقوق نه ورکوي د حقوقو په آړ کې د حقوقو په بهانه باندې یورپ دا غواړي مغرب دا غواړي امریکا دا غواړي چې زموږ دا مستوري باحیا با پرده زنانه د کورونو نه را بهر شي او ګډې شي ډمې شي او د خلک په پیسې وشي دا یې حقوق دي امریکې او یورپ په کال کې 365 ورځې دي یو ورځ منتخب کړې د 8 مارچ دې ته وایي د حقوق نسوا ورځ په کال کې یو ورځ مسلمانان ناپوهه مسلمانان او بیا زنانو ته خوشحالي وایي زمونږ په انټرنیشنل عالمي دنیا کې یو ورځ زمونږ د حقوقو د 8 مارچ او د زنانه راوځي په اسلام آباد کې په پېښور کې په کراچۍ کې په غټو ښارونو کې او دا شعارونه ورکوي میری جسم میرا جسم میری مرضی او فلان او فلان وزما ساده مسلمان زنانه خوري واوره کفار تا ته په کال کې یو ورځ درکوي خو اسلام وګوره قرآن وګوره په قرآن کې سورة النساء الله راولېږه خو سورة الرجال په قرآن کې نشته سورة البقره ستا حقوق بیانوي سورة آل عمران ستا حقوق بیانوي سورة النساء ستا حقوق بیانوي سورة النور ستا حقوق بیانوي سورة الأحزاب ستا حقوق بیانوي سورة التحریم ستا حقوق بیانوي سورة الطلاق ستا حقوق بیانوي الله فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن زنانو ته حقونه ورکئ شپه ورځ سکند په سکند قرآن ستا حقوق بیانوي دغه یو ورځې ته خوشحاله د هغوی حقوق څه دي چې دا زنانه په دې باندې روپۍ وګټي په شیمپوانو په صابونونو ولې د زنانو ویښته چاپ کوي ستا په ویښتو باندې روپۍ ګټي د ماچس په ډبي باندې ولې د زنانه مخ او ویښته راولي د ماچس او د زنانه سره بد دی څه تعلق دی ما یو دکان ولید دا د لوار دکانو په هغې په ساین بورډ په بورډ باندې د زنانه تصویر ورکړو نو د لوارۍ او د زنانه څه تعلق دی دا پې روپۍ ګټي چې د تصویر ته خلک ګوري او دکان ته راشي میډیکل سټور والا په دکان باندې د زنانه تصویر لګولی و نو ستا او د دې څه تعلق دی هغه یو کیسه خلک کوي وایي زمری او پړانګان او لیوان او سپي
دوی لارې بندې کړې احتجاج شروع کړي ولې احتجاج کوي یاره وایي دې ګډو چیلیو سره ظلم شروع دی څوک حقوق نه ورکوي څنګه ظلم دی ورسره سړي راپاسي د شپې تړي د شپې په باړ کې بندي کړي دروازې ورپسې بندوي حفاظت یې کوي دا د دوی ازادي اغستل دي لکه اوس دې زنانو ته څه برقې در په سر کړي دي په کورونو کې بندې کړي یې بهر وګرځئ دنیا وګورئ نو زمرو او لیوانو شرمخانو احتجاج کو چې ګډو چیلیو سره ظلم دی په کورونو کې د شپې ولې بندئ احتجاج ډېر شه لارې کوڅې بندې وې سړکونه بند وو مالکان مجبوره شو ویې ویلې او ګډې چیلې ډېرې زیاتې خوشحاله وي چې دا زمري څومره ښه خلک دي زموږ د حقوقو دپاره اواز اوچت کړه نو مالکانو د شپې هم ګډې چیلۍ پرېښودلې چې ګرځئ بس دروازې کولاوې کړې دروازې ختمې نو د شپې ګډې چیلۍ وتلې او ګرځېدلې مالک له به خبر راغی چې ستا هلته ګډه او چیلۍ پرته ده نیمه شته نیمه چا خوړلې ده بل له به خبر راغی چې د چیلۍ 2 لاسه شته دی او 2 خپې چا خوړلې دي بل له به خبر راغی ستا 5 چیلۍ چا خوړلې دي زما مسلمانې خورې او مورې یورپ او امریکا چې ستاسو د حقوقو اواز لګئ ستاسو دپاره کوم اوازونه د ازادۍ اوچتئ چې دوی له ازادي ورکئ راویې باسئ د هغوی مقصد دا دی دغه وږي لیوان دغه وږي شرمخان دغه وږي سپي هغوی وایي چې زنانه زمونږ نه بچ دي زمونږ خواهشات ترې نه پوره کېږي په کورونو کې با پرده با حیا ناستې دي را بهر یې کوي چې موږ یې ځان ته په سټیج ګډې کړو موږ یې ډمې کړو موږ یې په فلمونو کې ولوبو موږ یې په کرکټونو کې وزغلو او موږ د دوی د بدن نه فایدې والو ستاسو د حقوقو دپاره ځکه اواز اوچتئ زمونږ په دې اسلامي ملکونو کې وګوره د زنانو د کرکټ ټیمونه جوړ کړي دي د مسلمان لور د مسلمان په وطن کې پیدا د فوټبال کلبونه او ټیمونه جوړ د هاکي ټیمونه جوړ چې د یو زنانه بیا د بي دي ډېره معافي پنډۍ ښکاره شي هغه پرېږده پینټ پتلون او دا په میدان کې منډې وای او بدن یې ښکاري د دې حیا څه شوه موږ په نوڼو باندې نوم ږدو فاطمه عائشه مریم دا ولې ږدو د دې شاته یو سبق یو فاطمه وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه او دومره حیاناکه وه دومره با حیا وه اسما ته وایي اسما بنت عمیس ته چې یا اسما زما خو دا حالت ډېر بدی شي چې یو زنانه وفاتي او بیا په کفن کې راتاو کړی شي نو په دې کفن کې هم د دې بدن ښکاري ځکه د زنانه بدن الله داسې پیدا کړی دی چې په کپړه کې بعضې اندامونه بهر ښکاري نو بیبي فاطمه ورته وایي چې دا په دې کفن کې او په کټ کې نو بیا هم پته لګي چې دا د بدن دا حصه ده نو اسما ورته وایي چې موږ په حبشو کې کله هجرت کړو په حبشو کې چې بس زنانه مړه شوه هغې له به ډولۍ جوړوله پاسېدله اسما د کجوري څانګې راواغېستلې لرګي او لختې داسې ودرولې یو طرف او بل طرف ته داسې او د پاسه پې کپړه واچوله وایي حبشو کې به چې د چا زنانه مړه وه داسې ډولۍ به یې جوړوله او زنانه به په هغې کې دننه پرته وه پته به یې نه لګېدله نو بیبي فاطمه نن په هر کور کې فاطمه شته خو د بیبي فاطمې په نقش و قدم نه ځي دغه بیبي فاطمه رضی الله عنها اسما ته وایي چې زه مړه ومه نو ما ته به غسل علي راکوي خپل خاوند بل څوک به غسل نه راکوي ښځه او خاوند یو بل ته غسل ورکولی شي پس د مرګه بیبي فاطمه رضی الله عنها ته علي رضی الله عنه غسل ورکړی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته خپلې بیبي اسما غسل ورکړی دی
دا موږ ته د مولیانو ډکوسله ویشتلې ده چې نکاح ختمه شو، نکاح ماته شو، نکاح لاړله. که دا ښځه بل خاوند ونه کړي د قیامت په ورځ به هم د دې خاوند په نکاح کې راپاسي. نو بیبي فاطمې سره غم و د حیا د وجې نه چې زه به مړه یم او په کفن کې به مې د بدن اندامونه ښکاري، خو زما مسلمانه خور او مور ژوندی ده، خو په ژوند کې د هغې سره غم نشته د خپلې حیا د خپلې پردې. مسلمانانو په دې اسلام کې زنانو قربانۍ ورکړي دي، تکلیفونه تیر کړي دي، هجرتونه کړي دي. اوس زنانه وایي یره موږ کمزوري، موږ څه کمزوري. په رسول الله علیه السلام باندې اوله مؤمنه اول ایمان چې راوړو هغه بیبي خدیجه رضی الله عنها زنانه وه چې وفات شوه. نبی علیه السلام بیا ډېر صفت کو. نو عایشه رضی الله عنها وایي ماله به داسې غوسه راغله چې د نبي علیه السلام د وفات شوي زنانه ډېر صفت کوي. نو نبی علیه السلام ورته وایي انها کانت وکانت. ته خبرې خدیجه په زنانو کې یو زنانه وه. نن په هر کور کې موږ خدیجه چې زما لور پیدا شي زه پې ږدم. ولې دا یو خدیجه تېره شوې وه. څه کردار یو آمنت بي حين كفر بي الناس. خدیجه د هغه وخت مؤمنه ده چې ټولو خلکو په ما کفر کو. خدیجه اوله مؤمنه ده. زمونږ زنانه نن څه دي؟ اول نمبر دي، خو په څه کې دي؟ په پیشن کې. بازار ته چې جوړه راغله او د دې د لیور ښځې واغوستله او یا د ګاونډ ښځې واغوستله، نو په نیمه شپه به خاوند راپاسی چې تا هغه جوړه راوړه که نه پلانکۍ اغوستې وه. اول نمبر په پیشن کې. اول نمبر په پخولو کې دي. یو پخلی یو چرګ په 500 طریقو پخولی شي، خو د قرآن کریم د ناظره تلاوت یو مخ او یو صفحه نه ده زده. اول نمبر دی په خبرو او چالاکۍ کې. خدیجه اوله مؤمنه ده. دویم وصدقتني حين كذبني الناس. خدیجه زما تصدیق وکړه، خلکو راته دروغجن ویلي، خدیجه ویل چې ته رښتیا وې. دریم وواستني بمالها. بیبي خدیجه رضی الله عنها ما سره په مال همدردي وکړه. مالداره وه، سرمایه‌داره وه، خو خپله روپۍ خپله سرمایه زمونږ دا مور خدیجه رضی الله عنها په اسلام په پیغمبر او په دین باندې لګی. نن خدیجه شته، فاطمه شته، روپۍ ورسره شته، سره سپین شته، د تن کالي او ګاڼه شته. د دې په علاقه کې مسجد باندې چت نشته دی، خو د نن زمانې خدیجه یوه روپۍ په مسجد نه لګوي، سړی نه لګوي. زمونږ ذهن دا جوړ شوی دی چې مسجد به عرب جوړوي. ولې عرب د جنت ټیکهداران دي، اوبه به عرب را وباسي، کفالې به د علماو عرب کوي، افطار به عرب کوي. خدیجه رضی الله عنها مال په اسلام ولګو، په دین باندې ولګو. میندو خویندو الله تاسو ته مالونه درکړي، د وس مطابق دا کمی خرچي چې په میکاپونو یا په فیشنونو یا د کور په آرایش روانې دي، د دې نه څه ناڅه برخه په خپلو علاقو کې یو عالم پیدا کوي، قاری پیدا کوي، عالمه پیدا کوي، په هغې مال لګوئ، ستاسو دپاره به صدقه جاریه جوړه شي. رسول الله علیه الصلاة والسلام جبریل علیه السلام سره ناستو، وی خدیجه را روانه ده، تا دپاره سالن ترکاري راوړي. راغلې لانه ده په لاره کې ده، چې راورسېدله نو رسول الله علیه السلام ته جبریل وی فقرئها من ربها
السلام یا د الله پیغمبر علیه السلام چې خدیجه راله د الله رب العالمین او زما د جبریل د طرفه په سلام ووایه. وایي زنانه وایي موږ کمزوري. اولنۍ مؤمنه تاسو وایي تاسو ته الله سلام را لېږه، جبریل در باندې سلام ویلی، د دې نه مضبوط طاقتي خو تاسو کې ایمان. اولنۍ شهید هم زنانه ده وایي کمزوري. سمیه رضی الله عنها عمار د هغه مور د یاسر رضی الله عنه بیبي ده. ابو جهل راونیوله او شهیده کوله، وی وهله وی ټکوله او نیزه راواغستل او زمونږ د مور یې تړلې وه او په شرمګاه کې ووهله او شهیده شوه. اول شهیدة فی الاسلام. زنیره نهدیه د هغه زنانه وي چې د الله په دین کې په وهلو ټکولو کې نظر لاړه وړاندې شولې، د اسلام دپاره وړاندې شو. مونځ یې وکړه، الله ته یې سوال وکړه یا الله زړنده شومه خو خلک به د اسلام پورې اوس خاندي چې دا وګوره دا دین دومره سپېره دین دی چې دا پکې ړنده شوه. الله ته قادر یې ماله نظر راکه واپس. الله هغه مور ته واپس نظر ورکوي. تاسو کې داسې مؤمنې زنانه وي شهادت مو اول ورکه، سلام الله را لېږه. اولنۍ مؤمنې تاسو کې وي د اسلام دپاره بچي تاسو قربانول. د انصارو یو زنانه په احد کې پلار ورور زوی خاوند څلور شهیدان ورکړل. وایي پروا مې پې نشته خو چې رسول الله علیه السلام ته تکلیف نه یې رسېدلی. خویندو میندو نن چې تاسو بل طرف ته روانې شوئ د هغې وجه دا ټیویان دا کیبلې دا ډیشونه او نن موبایلې فیسبوکونه. خیر دی ستا به ضرورت وي، ته یوه مور یې په کور کې، ستا به څوک خاوند زوی به دې بهر وي، ستا به ضرورت وي موبایل، خو د خبرو ضرورت به وي، د واټساپ ضرورت به وي، د یوټیوب ضرورت به نه وي، د فیسبوک به نه وي. او زما په دې کور کې چې دا پیغله خور ده واده شوې هم نه ده او چاله یې ورکړې هم نه ده د 10 کالو او د 12 او د 15 کالو. نو زما دې خور او لور ته د موبایل د ټچ موبایل او بیا د فیسبوک بیا د ټیک ټاک بیا د یوټیوب یا د واټساپ څه ضرورت دی؟ ولې موږ خپل بچي په خپله تباه کو لګیا یو؟ ځکه بې حیا کېږي زنانه. کله چې په کوم کور کې سړی ختم شي زنانه بې حیا شي. سړی وي خو چې نارینتوب پرېږدي سړیتوب پرېږدي نظر اچول په کور کې پرېږدي زنانه بې حیا شي. نو په خپلو کورونو باندې نظر وساتو او دا زنانه دین ته وقف کړو. دا مدرسې دي دلته دا مدرسه په دې بله علاقه کې به بله مدرسه بله کې بله. د کالج والا پلار ونه شرمېده، هغه خپله لور په فخر په ویاړ او افتخار کالج ته بوتله. نن چې د 10 سړو په منځ کې نوکره ده کمپیوټر ته ناسته د پلار یې برید ته وایي فخر کوي چې زما لور آفس کې ده، زما لور جاب کوي، زما لور په پوسټ مقرره ده. خو چې پلار ته ووایي چې لور دې مدرسه کې داخله که نه 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 زما پښتو یې نه مني، اوس به زما لور مدرسې له ځي، زما ښځه به مانځه له ځي. عزتمندو دا اسلام څنګه چې د سړي ذمهواري ده د زنانه هم ذمهواري ده، هغه به هم پې قربانۍ ورکوي، تکلیفونه به تېروي. د اسلام دپاره سړو هجرتونه کول. ابو سلمه رضی الله عنه روانېده نو ام سلمه رضی الله عنها ورسره هجرت کوي. د آخري حدیث ویم راووتل لاره کې ورته خلک راووتل. د جنۍ د ام سلمې ورونه راووتل. ابو سلمه ته ویل چې ته چېرته ځې ځه خو زموږ دا خور به نه بوځې. هغه ویل زما ښځه ده زه به بوځم ځان سره. لانجه شوله.
د دې مور په غېږ کې ماشوم سلمه د سړي ورونو ویل چې تاسو دا ښځه زموږ ورور ته نه پرېږدئ، موږ خپل ماشوم نه درکوو. ماشوم هغوی راښکه، دوی راښکه، په راښکلو کې د غېږې د ماشوم لاس ووت. سړي ته د هجرت اجازت میلاو شو. مور ام سلمه پاتې شوه او سلمه د غېږې ماشوم لاس مات شو، هغه یې وایي رانه جدا کړه. نو ام سلمه وایي سحر به دغه ځای ته راووتلم دې خوړ ته او په ژړا به شوم. ماښامه پورې به مې ژړلې چې الله خاوند یې م رانه جدا که، بچه یې م رانه جدا که، هجرت ته مې نه پرېږدي. 1 کال مسلسل روزانه ما دلته ژړا وکړه. هغه داسې معاشره وه چې چا به کلمه وویله په هغه به یې رحم نه کوو. 1 کال چې تېر شو زموږ د کورنۍ یو سپین ږیری را روان و، زه یې په ژړا ولیدلم. ولې ژاړې؟ وایي ما ورته ویلې بابا زه خو مسلمانه وم، ما هجرت کوم، ورونو نه پرېښودلم، خو د سړي ورونو رانه ماشوم هم واخسته، سړی هم جدا، بچه هم جدا، زه دلته ژړا ته پاتې شوم. هغه د لاسه ونیولم، ورونو ته راغی. زما ورونو ته غصه شو چې ظالمانو فرقتم بینها وبین زوجها وبین ولدها، ښځه او خاوند او بچی مو سره جدا کړي، دا څه کوئ؟ ورونو مې راله د هجرت اجازت راکړه چې هجرت وکړه. خو په هغه وخت کې دا مسلماني دومره سخته وه چې ما سره څوک د هجرت په لاره نه ملګري کېږي. نو زه ځان له روانه شوم، ځوانه زنانه. نو په دې کې عثمان ابن ابي طلحه دا یو مشرک دی، ده ولیدلم. وایي ته د فلانکي لور نه یې؟ وایي ما ویل یم. چېرته ځې؟ ما ورته ویل مدینه کې مې خاوند دی، هجرت کوم. وایي نه ته یو ځوانه زنانه او ته به ځان له 12 ورځې مزل به کې، دا دشتې، ځنګلې، بیابانونه، لیوان، زمري. زما غیرت ته نه مني. غیرت ویم دې ته د کلي د وطن دا ټولې زنانه دا زموږ خویندې دي، موږ به پرې خفه کېږو، دا زموږ میندې دي، دا چې لګیا یم دې دپاره دا ټولې زموږ خویندې میندې دي. خبرې به رانه د خولې نه سختې وځي، خو په زړه کې م درد دی، خفګان دی په زړه کې، خفه کېږو په خپلو نوڼو باندې. وایي هغه را سره ملګری شیخ، وایي داسې ښه سړی خو ما چېرته لیدلی نه و. دا دومره لاره 12 ورځې مزل مونږ وکړ، د مدینې منورې پورې وایي ده ما سره یوه خبره ونه کړه. د دغه خو بدله الله هغه ته ورکړه، هغه بیا مسلمان شو، کلمې وویله، صحابي ته جوړ شو. نو مدینې ته چې لاړو، ابو سلمه زما خاوند ډېر نیک انسان و، غازي و، مجاهد. یو ورځ کور ته راغی، ډېر زیات خوشحاله و. وایي ما ورته ویل ابو سلمه څنګه خوشحاله؟ وایي راته وایي چې ښځې نن مې یو دعا زده کړې ده د رسول الله علیه السلام. رسول الله علیه السلام فرمایي چې په چا غم مصیبت راشي او دا دعا وایي انا لله وانا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منه. خیر دی که په عربۍ کې دې زده نه کړه، داسې ووایه انا لله، خو دې زده ده، یا الله په دې مصیبت کې اجر راکه او د دې ښایسته بدل بل راکه. وایي هغه دعا ما هم زده کړله. چې زده مې کړله، ابو سلمه یو نیک سړی و، مجاهد و، په جهاد کې زخمي شي. هغه زخمونه یې نه ښه کېدل، ډېر بیماري او تکلیف یې تېر که، زنکدن و. رسول الله علیه السلام راننوت، دی پروت و. د ده نه چې کله روح وتلو، رسول الله علیه السلام ورته ناست و، دعا یې وکړه، یا الله په ابو سلمه رحم وکړه، واغفر له، بخښنه ورته وکړه، یا الله په نسل رحم وکړه، واغفر لنا وله یا رب العالمین، ونور له في قبره ووسع له، یا الله په قبر کې رڼا پیدا کړه، قبر یې کولاو کړه. په دې دعا سره د روح لاړه، سترګې کولاوې پاتې شوې. وایي رسول الله علیه السلام وفرمیل دا سترګې د محمد رسول الله علیه السلام په خپله بندې کړې. وی ویلې چې دا سترګې ځکه کولاوې پاتې کېږي چې روح بره ځي دا ورپسې ګوري.
نو د دې خبرې سره وی ټول کور چغې کړلې، ټول کور په ژړا شو. رسول الله علیه السلام موږ منع کړو چې مه ژاړئ. ابو سلمه وفات شو. رسول الله علیه السلام سترګې بندې کړلې، دعا یې ورته وکړه، جنازه یې پرې کوله. په عامو جنازو کې به رسول الله علیه السلام په مړي باندې 4 تکبیره جنازه کوله عامه. ابو سلمه باندې جنازه کوله 1 تکبیر، 2 3 4 5 9 تکبیره جنازه پې وکړه. 9 تکبیره چې کله 9 تکبیره جنازه وکړه، د جنازې نه وروستو رسول الله علیه السلام فرمایي ابو سلمه ما پې 9 تکبیره جنازه وکړه، خدای د 1000 تکبیرو حقدارو. اولی دا ښځې د اسلام دپاره ډېره قرباني ورکړې، هجرت یې کړی و، تکلیف یې تېر کړی و. نو چې دی وفات شو ما اقه دعا وویله انا لله و انا الیه راجعون. په دې دعا خو مطلب دا دی چې یا الله د دې مصیبت چې راغلی د دې نه ښایسته بدل راکه، بل عوض راکه. زما به په زړه کې راتله چې د ابو سلمه په شانتې سړی بل نشته، د ده نه ښه سړی بل نه پیدا کېږي. عدت مې تېر شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه را باندې جرګه وکړله، وایي ما وویل چې زه خاوند نه کوم. عمر وکړله، وایي ما وویل زه خاوند نه کوم. محمد رسول الله علیه السلام خطبه وکړله، ځکه دعا یې کړې ده یا الله د دې نه ښایسته بدل راکړه، د ابو سلمه نه ښایسته بدل محمد رسول الله علیه السلام. وایي ما ویل یا رسول الله علیه السلام تا ته زه انکار نشم کولی، خو زما یو 3 عذره دي. یو دا دی چې ما له غوسه ډېره راځي، نو که د ابو سلمه سره یا بل سړي سره غوسه کېدلمه خو څه خبره نه وه، او چې تا سره غوسه شمه خو د ایمان نه به خلاصه شم، غرقه به شم. غوسه راکې ډېره ده. دویمه دا ده چې د ابو سلمه راته واړه بچي پاتې دي، دا به ضایع شي، ځکه ستا خدمت به په ما فرض وي، د دې بچو پرورش او تربیت به پاتې شي. او بله دا ده درېمه، زه ګورې بوډه یم، ځکه ښځه خو خلک د خواهشاتو دپاره کوي. ته به زما نه خواهشات غواړې، خو زما خواهشات نشته. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي چې اولنۍ خبره چې غصه درځي، غیرت درځي، زه به دعا وکم، دا بیماری ده که نه الله به یې دله ختمه کړي. دویمه خبره د ابو سلمه بچي، نو د ابو سلمه بچي خو زما بچي دی او زما ورور و، رضایي ورور مې و. ما و هغه د یوې زنانه پۍ خوړلې دي، هغه هسې زما ورورونه دي. همغه و چې د رسول الله علیه السلام په کور کې راغټ شو. درېیمه خبره ته وې زما خواهشات نشته، بوډه یم، نو زه خو ستا نه په عمر کې لا ډېر یم، چې ستا نه یې زما هم نشته. دا نکاح، دا واده د خواهشاتو دپاره نه دی، دا دې له یو اکرام، دې زنانه له یو عزت ورکوي چې دا زنانه قربانۍ ورکړي دي، هجرت یې کړی دی، په اسلام کې تکلیفونه تیر کړي دي. رسول الله علیه السلام انعام ورکوي چې دا زنانه د قیامت په ورځ د محمد رسول الله علیه السلام په نکاح کې راباسي. د هغې نه ام المؤمنین جوړه شوه، د رسول الله علیه السلام په کور کې پاتې شوه. داسې بې شماره واقعات چې وخت لنډ او تنګ دی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.